على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، محترم مسلمانانو، د سلسلې نقشبندي عالی سره محبت لرونکو او د الله جل جلاله د ذکر د پاره د الله تعالی په محبت کې د مختلفو ځایونو راجمع کېدونکو الله تبارک وتعالی دې زموږ ستاسو ټولو دا راجمع کېدل په خپل عالی دربار کې قبول او منظور فرمایي. الله تعالی دې همیشه دپاره زموږ او ستاسو د خپل ذکر او د قرآن د تلاوت او د نیکو اعمالو توفیق نصیب او د هغه خبرونه د اورېدلو نه او د ویلو نه او د کولو نه د الله تعالی موږ او تاسو محفوظ او ساتي، په کومه چې الله تعالی خفه کېږي او ناراضه کېږي. د الله د ذکر دا برکت دی که هغه په خوله باندې تسبیحات ویل دي، دا هم ذکر دی. د قرآن تلاوت کول دي، دا هم ذکر دی. مونځ باندې ودرېدل دي، الله تعالی ته انسان ودرېږي، مونځ شروع کی، نفل مونځ شروع کی، فرض مونځ کوي، سنت کوي، دا هم د الله تعالی ذکر دی. او جماعت کې انسان راشي، سنت طریقې سره رادن نشي او کینی او په زړه سره الله تبارک وتعالی ته متوجه وي، څنګه چې سالکین په زړه کې الله تعالی یادوي، نو دا هم د الله تعالی ذکر دی. په ذکر سره انسان ته برکات راځي، زړه نورانی کېږي او په وینا کې برکت راځي، په کار کې، روزګار کې، په رزق کې، اولاد کې او په دې ټولو څیزونو کې د انسان برکت راځي. او په ګناه سره نحوست راځي، سپیروالی راځي. کوم انسان چې ګناه وکړي نو د زړه بند شي. حدیث مبارک مفهوم دی چې کله یو انسان ګناه وکړي نو د په زړه باندې تور ټاکې، تور داغ ولګي. که د په صدق دل سره توبه وویسته خو دا زړه یې صفا شي، او که توبه یې ونه ویسته بله ګناه وکړه نو بل داغ پې ولګي. الله دې موږ تاسو ټول وساتي. او انسان همیشه دپاره ګناهونه کوي بار بار، د ده د زړه د ګناهونو د زنګ د وجې نه تک تور شي. او چې کله د یو انسان زړه د ګناه د زنګ د وجې نه تور شو نو بیا دغه انسان نه مونځ ته زړه کېږي او نه جومات ته راتلو ته زړه کېږي او نه ذکر ته زړه کېږي، نه د قرآن تلاوت ته زړه کېږي، او نه د الله نوم، د الله پاک او مبارک نوم نه د انسان په زړه باندې څه اثر کوي. اذان وشي، یو اذان وشي، دوه اذانونه وشي، لس، شل، پنځه ویشت، دېرش اذانونه وشي، د انسان په زړه څه اثر ونه شي او د سره دا احساس پیدا نه شي چې ګینې دا ما د الله کور طرف ته غواړي چې زه الله ته راشم. دا د انسان زړه تور شوی په ګناهونو سره. الله دې زموږ او ستاسو زړونه صفا کړي او الله تعالی زموږ ستاسو زړونه د توروالي د زنګ نه وساتي. د قرآن پاک تلاوت سره انسان زړه صفا کېږي. د الله په ذکر سره، ذکر جهري سره، د موږ تاسو چې ذکر جهري وکړو او ذکر خفي سره په پوشیده په زړه کې ذکر سره د انسان زړه هغه صفا کېږي. او غنا او سندرې او ګانې بجانې، حدیث مبارک تاسو خدمت کې ما عرض کو، نبی علیہ السلام فرمایي چې الغناء ينبت النفاق فی القلب. سندرې، موسیقي، دا څیزونه چې د انسان په زړه کې منافقت پیدا کوي، د انسان په زړه کې نفاق پیدا کوي. نفاق
آیت مبارک تاسو په وړاندې ما تلاوت کو ابتدا کې ومن الناس من یشتری لهو الحدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکی دور کې مکه مکرمه کې او قرآن نازل شو، وحی نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې، او قرآن پاک بنازلېدو او خلق په اسلام کې داخلېدل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک اخلاقونه او د نبی علیہ السلام د خلی مبارک کې د الله کتاب د اوریدلو په وجه خلق اسلام کې داخلېدل، تر دې چې کافرانو به هم پټ پیغمبر علیہ السلام تلاوت ته وکې خود. او هغه واقع تاسو اورېدلې ده چې درې کفارو نبی علیہ السلام د شپې تلاوت کولو، ابو جهل، نظر ابن حارث او ولید ابن مغیره، ټول شپه د پیغمبر علیہ السلام د خلی مبارک تلاوت ته پټ په تیاره کې غوږی خېول، او چې کله سحر شو نو درې واړو یو بل ولیدل، یو بل ښه ملامته کړ چې داسې کول نه دي پکار، موږ د خپل قبیلې سرداران یو، که موږ د ده نه متاثره شو نو موږ سره به ټول خاندانونه هغه واوړي اسلام کې به داخل شي. درې شپې په مخه پټ په پټه راغلي و، پیغمبر علیه السلام ته به یې غوږ کېښودو، د قرآن تلاوت به یې اورېدو. کله چې دې کفارو دا وکتل چې د نبی علیه السلام د مبارک خولې نه او د الله د دې مبارک کتاب نه دا کفار مشرکان دا هم متاثره کېږي او دی هم ورته غوږ کېږدي، نو په دې کفارو کې یو سردارو د خپلې قبیلې نظر بن حارث د هغه نوم، نو دی په خپله هم درې شپې پیغمبر علیه السلام تلاوت ته ولاړو، غوږ یې ایښی. دی ایران ته لاړو، د به تجارت کولو، مختلفو ملکونو ته بتلو، د ایران نه د پخوانو خلکو کیسې میسې او سندرې مندرې غزلې دا یې راوړل، او بعض روایاتو کې راځي چې یوه ډمه یې ورسره راوسته، نو هغه ډمه به یې ګډوله او دغه کیسې او دا سندرې به یې ویل او خلکو ته به یې ویل چې راشئ چې کوم خوند په دې کې دی، نو هغه خو نعوذ بالله نبی علیه السلام په دې قرآن کې او په دې تلاوت کې هغه لذت هغه خوند نشته، نو خلک به بیا دنه راچاپېره وو او ده ته به غوږ کېښوده. دا کوشش یې کولو چې د قرآن نه خلک واوړي، د پیغمبر علیه السلام نه خلک واوړي. نو الله تعالی دا آیت نازل کو چې ومن الناس من یشتری له الحدیث، دا د دې کافر نظر بن حارث د دې ډمتوب او د دې سندرو باره کې نازل شوی دی. د ډمتوب مجلس به مقرر کو، خلک به د دین نه اړول، دین اسلام نه. ومن الناس من یشتری له الحدیث، بعضې د خلکو نه هغه دي چې هغه فضول خبرې هغه په بیه باندې اخلي، لیضل عن سبیل الله، د پاره د دې چې خلک د الله د دین نه واړي، خلک د الله د لارې نه واړي، بغیر علم ويتخذها هزوا، په ناپوهتیا سره داسې کوي، دی د الله د دین نه او د الله د نوم د لذت نه واقف نه دی، او ويتخذها هزوا، د الله په دین کې کوږوالی تلاش کوي، د الله په لاره کې کوږوالی تلاش کوي. اولئک لهم عذاب مهین، د دې لپاره سخت عذاب دی. نو په دې آیت سره او په ګڼو احادیثو سره دا سندرې ویل او اورېدل دواړه حرام دي، او د انسان باطن په دې سره ګنده کېږي، او باطن په دې سره د انسان په باطن کې تیاره راځي په دې څیزونو سره. او نن په معاشره کې دا شی ډېر عام دی، د موبایل په شکل کې خو سم عام شو، دا سندرې مندرې دا خو د موبایل سره سم عام شو، د دغې وجې نه خلکو ته د نیک کارونو، د قرآن د تلاوت، د ذکر اذکار، د تسبیحاتو او د ښې خبرې د اورېدلو فرصت خلکو ته نه میلاویږي. دې طرف ته خلک ډېر کم چې کوم دی نو هغه مایله کېږي، ځکه د دې خلکو باطن باندې دغه شی سور دی، دغه شی په باطن باندې سور دی چې کله تاسو وګورئ چې بنده دا څیزونه واوري د ده زړه هغه خفه وي او زړه باندې بوج وي، زړه پریشانه وي. او د کوم خلک چې دا څیز ډېر اوري د هغه خلکو په کورونو کې هم جنګ جګړې وي، طلاق پورې نوبت راځي چې کوم کورونو کې دا فحش څیزونه لګېدلي وي، فلمونه ملمونه سندرې مندرې، په کومو کورونو کې چې هر ټایم سندرې او فلمونه او دا څیزونه لګېدلي، نو په هغه کور کې به پریشانیانې او جنګ جګړې ډېرې زیاتې وي. او چې کوم کور کې د قرآن تلاوت وي، ذکر اذکار وي، نوافل وي، زنانه او سړي ټول ذکر اذکار کوي، نفل کوي، قرآن تلاوت کوي. نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته تاسو د خپل کورونو نه قبرستان مه جوړوئ، په کورونو کې هم مونځ کوئ، یعنی نفل منځونه، سنت منځونه،
نفل منځونه، تهجد، اشراق، اوابین. دا پکار ده چې انسان په خپل کور کې ادا کړي، چې کور کې د منځونو د الله پاک در کې د سجدې برکت راشي. نو چې کوم انسان دغه سیزونو سره لګاو دی نو دغه انسان چې دی ناکامه دی. نن یې واورېده نو مطلب دا دی چې 1% به زړه تور شي، چې سبا یې واورېده 2% زړه تور شي، چې روزانه خپل عادت معمول جوړ کړي دا سیزونه اوري او ګوري، نو دغه انسان باطن هغه منحوس شي. الله تعالی دې موږ تاسو د داسې حشر نه وساتي، د داسې کیفیت نه دې الله تعالی موږ تاسو وساتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت په علاماتو کې ذکر کړی دي چې د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې ظهرت القینات والمغازف، ډمې او د ډمتوب آلات چې دي دا به ظاهر شي، دا به زیات شي، د ډمتوب آلات دا به زیات شي. نو تاسو وګورئ چې موبایل کوم کسر چې دی نو هغه پرېښود او جماعت کې موجود وي، په مدرسه کې موجود وي، په جنازه کې موجود وي، په قبرستان کې موجود وي. او یا د الله مونږ تاسو وساتي چې په سندره لګولي په جماعت کې رنګ راشي او سندره پې شروع شي او ساز ور باندې د الله په کور کې ساز شروع شي. دا څومره لویه بې احترامي ده د الله تعالی. ضرورت په طور استعمال او ضرورت په طور او رنګ ټون ور باندې لګوم نو چې هغه صحیح ټون سړی ولګي چې سندره ني او ساز نه وي، نو موږ تاسو به د خدای د کور د بې حرمتۍ نه بچ شو، د قبرستان د بې حرمتۍ نه بچ شو، د پاک مقدس مقامات د بې حرمتۍ نه بچ شو. د دې فتنې د الله تعالی موږ تاسو ساتي. کوشش کوئ چې باقاعدګۍ سره چې کوم مسنون اعمال دي، تهجد شول، اشراق شول، سحر مونځ پسې سورت یاسین شریف بقدر ضرورت یو پاو تلاوت کم از کم ډېر چې څوک کولی شي، خو ډېره ښه خبره ده. الله ټول ته سره زموږ ستاسو استقامت او توفیق نصیب. په دې مسنونو اعمالو کې ډېر لوی برکات دي، د انسان په ژوند کې برکات راځي. ذکر اذکار سره انسان په ژوند کې خوشحالي راځي او د شیطانی کارونو سره د انسان په ژوند کې پریشانی راځي. نو چې کوم سړی پریشانه دی هغه د الله در ته راشي، الله سره خپل تعلق مضبوط کړي، په زړه د الله ذکر شروع کړي، دغه انسان ټولې پریشانۍ به ختم شي. تاسو وګورئ چې انسان کله اودس چردانو کې جمعات ته راشي، د جمع سره منځ وکړي، الله په در کې ودرېږي، الله تعالی ته سجده وکړي، تسبیحات وایي، آیات الکرسي وایي، د جمعات نه وځي، دا انسان څومره حشاش بشاش او څومره خوشحاله او څومره تر او تازه وي دغه انسان. او چې کله یو بنده یو ګناه وکړي، د ګناه مجلس کې کښېني، د ګناه په مجالسو کې د انسان اوقات تیر شي او موبایل سره او داسې نورو څیزونو سره د انسان وختونه تیر شي، نو څومره بنده په مغزو باندې بوج وي، ټینشن او پریشانه وي، زړه خفه وي، مازغه خفه وي، پوه شوي، کار روزګار کې برکت نی، تلاوت ته زړه نه کېږي، سټډي مطالعې ته زړه نه کېږي او د مور پلار خدمت ته زړه نه کېږي، دا انسان وتړلی شي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته اسلامي ازادي نصیب کړي او د دې سیزونو د دې لغویاتو نه او د دې بېهوده سیزونو د الله تعالی زموږ تاسو حفاظت وفرمایي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول کامل اصلاح وفرمایي. سبحان ربک رب العزة.